حجاج ابن یوسف رحمه الله یو گورنر تیر شوی دی. حجاج ابن یوسف رحمه الله ښه کارونه هم ډېر کړي دي خو ثبت کارونه ترې په ژوند کې شوي دي او داسې ظالمانه کارونه ترې نه شوي دي چې په تاریخ کې د هغې مثل نشته، لکه قتل د صحابه کرامو. بې شمېره صحابه کرام حجاج ابن یوسف قتل کړي. قتل د علماو کبار علما محدثین حجاج ابن یوسف رحمه الله شهیدان کړي دي. یو ځل ورن جاری ک ابراهیم النخعی رحمه الله پسې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د استادو یعنی بالواسطه دا د امام ابو حنیفه رحمه الله استادو او په هغه مسند به درس حدیث کو په کوم مسند چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د مدینه نه راغله او کوفه کې درس حدیث شروع کړو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه پس بیا حضرت علقمه رحمه الله او داسې حضرت ابراهیم النخعی رحمه الله د مسند تراله نو دلته به درس حدیث کو. د دنیا اطرافونه به طالبان را روانو لویه حلقه د درس. حجاج ابن یوسف پس ورن جاری کوي ابراهیم النخعی مال گرفتار کوي راولي. د حجاج ابن یوسف کسان پس ووتل نو چې کله کوفه ته ورسېدل نو الته پښتنه وکړه د ابراهیم څوک د حجاج ابن یوسف گورنر مطالبه کوي. نو دا پښتنه چې چا نه وکړه هغه ابراهیم تیمی رحمه الله. د ابراهیم تیمی رحمه الله هم لوی عالم خدا دونه لوی عالم نو لکه څنګه چې ابراهیم النخعی رحمه الله لوی عالم. ځکه ابراهیم النخعی رحمه الله محدث او دغه شاګردان و به درس حدیث کو. نو ابراهیم تیمی رحمه الله ورته وی د ابراهیم مطالبه کړي دا وای او ابراهیم نخعی مالونی سیرا ولی ورته وی ابراهیم زیم او دې گرفتار ک حجاج ابن یوسف ته پیغام ولېګو وی هغه قیدی هغه عالم او گرفتار کړي دي. حجاج ابن یوسف رحم الله ورته وی په یو واشروم کې بند کړي بند کو په یو واشروم کې وی خوراک په بند کې خوراک ولا مور کوي خوراک په بند کو. ابراهیم تیمی رحم الله باندې لوګه تند تیریږي بل اخر وفات شو. چې کله دی وفات شو حجاج ابن یوسف ته الله رب العزت په خوب کې رااله ورته حجاج ابن یوسف ظلم دې ډېر وکړو خدا مې خوښ دی دا زما بنده دی ظلم دې ډېر وکړو دا زما دوست دی دا زما ولی دی لړ شه جنازه والا وکا. د سحر را پاسه د خپل خادمانو ته وی بیګا مې د خیالي شانته خوب لیدلې دی لکه چې خدای په خوب کې وینم او ما ته وای په دی واشروم کې دا زما دوست جنازه والا وکوي د خیالي شانته خوب مې لیدل. بیګاله بیا الله رب العزت ولا په خوب کې رااله حجاج ابن یوسف زما دغه دوست جنازه دی ونه کړ زما دغه دوست جنازه دی ونه کړه د چې سبا ته را پاسې د داسې خیالي شانته خوب مې لیدل خدای په خوب کې وین چې ما ته وای زما د بنده او زما د محبوب او زما د دوست جنازه وکا دا په واشروم کې چې ما څوک بند کړ. ځکه حجاج ابن یوسف پس ابراهیم نخعی رحمه الله صدا سے خبرې کړې وي چې د ظالم دی او داسې دی او داسې دی نو پاغه ولا دا سزا ورکوله. چې بدرې مورځي بیا الله رب العزت په خوب کې ولیدو نو د خپل ما تحت ته حکم وکوي ورشه د واشروم نه راوباسي او چرته کچره ته وغورځوي هغه دا غزینه اوچت ک کچره ته وغورځو. نو مور ته اطلاع میلا وشو چې هغه بچی دی حجاج ابن یوسف په قید کې وفات شوه او حجاج ابن یوسف داسې د خپل محل نه بار است دی او کچره ته وغورځول جیل خانه نه مور ولا رااله نو چې دی وکته مور وی دا زما بچی نه دی ځکه ځونه لګه په تیر شي هغه شکل صورت بدل شوی هغه هيئت بدل شوی دا زما بچ او بیا درې ورځې مړې دا چې داسې په واشروم په ګنده ځکه پروتي نو ډیر زیات بدل شوی او مور ته انکار وکوي دا زما بچی نه دی. ابراهیم تیمی رحمه الله دا دونه لوی قربانی ورکړه خدا حجاج ابن یوسف د ظلم نه ابراهیم نخعی بچ کو ودا لوی محدث دی. نو الله جل جلاله ورته په خوب کې وای دا زما دوست دی زما بنده د جنازه ولا وکا دا زما دوست زما بنده د جنازه ولا وکا